منځ کوي که نه د سحر منځ کوي نو سحر مانځه پسې وروستو دا وظیفه کوئ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یاد را که نه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد د سحر په مانځه پسې دا وظیفه 30 پیرې کوئ 23 بار 30 پیرې د دې آیت مبارکه مطلب دا دی زه خپل کارونه په الله سپارم وافوض امري الى الله خپل کارونه الله ته سپارم ان الله بصير بالعباد الله په خپل بندگانو باندې ډیر ښه لیدونکی دی نو تا چې خپل ټول کارونه الله ته حواله کړو نو الله به دې کارونه ودانۍ کو آبادي به ورانۍ به کو آبادي به الله به درله کارونه آبادي ورانۍ درله نه ښه نو سحر مانځه پسې دا وظیفه 30 پیرې کوئ انشاءالله په ورځ کې به یو کار هم وران نه وي د بچي ناجوړه وه نو دی چې په دې دروازه کې وته که نه نو دې ښځې ورته وي تا خو خپل سامان وتړو د تجارتو خو زما په دې ګېډه کې چې بچرې دا په چا پرېږدي دا په چا پرېږدي ته خو تجارت له روان شي خو دا بچی مې په چا پرېږدي کور کې خو دې څوک شته نه د دې سړي د خولې نه دا ووتل وي په الله په چا یې پرېږدمه الله په الله یې سپارم ښه په الله یې سپاري ټیک شو سړی لاړ چې لاړ سفر کوي د تجارت سامان خرڅوي او په زړه کې خوشحالي کې چې واپس ځم کور ته کوزی شوی دا نوم بږدم که لور مې شوي وه دا نوم بږدم دا سوچونه ځان له کوي تجارت ختم شو چې واپس کور ته راغی نو دروازې ته تاله پرته ده د کور دروازې ته تاله پرته ده تا څه وشو ښځه مې څه شوله کور خو مې بند دی داسې چل شوی دی ګاونډیانو نه تپوس وکړو زما واړه کور مې ولې بند دی ګاونډیانو ورته ویلي ستا ښځه به هم دی چې کله د ماشوم پیدا کېدو درد شروع شو که نه هغه برداشت نه کړو د بچي په پیدایش کې هغه وفات شوې ده هغه مړه ده ستا ښځه مړه ده او مونږ یې کفن دفن کړی نو کور دې ځکه بند پروت دی نو کور دې ځکه بند پروت دی نو دی ډېر زیات سخت خفه شو لاړ مقبرې ته د هغې قبر ته ډېر وجړل چا ورته قبر وښو چې دی قبر دی د هغې قبر ته ډېر وجړل کور ته راغې چې د شپې سملاس خوب نه ورځي بار بار ورته هغه را یادېږي بیا یې زړه سکون نه کو د شپې بیا مقبرې ته روان شو داسې کېږي ښه چې زړه ته دې څوک ډېر زیات نږدې وي او ستا نه جدا شي که نه بیا ژوند تېرول ډېر مشکل وي بیا ژوند تېرول صحیح مشکل وي د شپې خوب نه ورته بیا مقبرې ته ورنه د شپې څوک مقبرې ته تلی شي نه د ورځې مونږ خو د مقبرو نه ډېر یېرېږو دا خو زمونږ کور دی خو مونږ ترې نه ډېر یېرېږو د ورځې مقبرې ته نه ځو د شپې خو وي ورښکاره نه شي ګورې دا سوچ نه کوو چې دا خو زما ځای دی دې کې به زه شپې تېروم ولې یېرېږم ځانو سره لږ عادت کول پکار دی خو چې د زړه یوه ټوکړه دی پکې پرته وي او زړه ته دې ډېر نږدې نه بیا په تیارو په یاره څوک نه وي دی د شپې لاړ چې د شپې لاړ او د هغې قبر له ورغې که نه نو د هغې د قبر نه د اور شغلې خېچي دی هلته په جړا شو زما ښځه خو ډېره منځګزاره وه ډېره روجهداره وه ډېره نیکه ښځه وه په دې قبر یې اور ولې بلیږي تا ولې صبر یې ونه کړه کور ته یې رامنډه کړه بیلچې سخسوی را راواغستو زه مې خپله ښځه ګورم قبر یې اوس پړ قبر یې اوس پړدو او چې تبه یې اوچتې کړې که نه نو ښځه بلکل روغه سلامته پرته ده روغه رمټه پرته ده او ماشوم پیدا شوی دی او د هغې د خوا سره لبې کوي د هغې د سینو سره لبې کوي ځان له پی خوري د هغې سره لبې کوي د ماشوم روچت کو ښځې ته یې وکتل وجړل ورته مړه ده خو ماشوم یې تېنه روچت کو تبه یې پې کېښودې خاورې پې ور واړولې او په خفګان سره را روان شو ماشوم یې راغستی نه چې څنګه د دې قبر نه را جدا شو که نه نو د غیبونه ورته آواز وشو ای بنده تعجب مه کوه ډېر په تعجب چې داسې چل شوی دی تعجب مه کوه تا دې ښځې ته ویلي و بچی مې 50 سپارم فالله زم هغه الله یم چې ستا بچی مې په قبر کې تاله محفوظ ساتلی دی زه هغه الله یم ښه بل څوک نه یم دا مې تا سره وعده وه چې تاله به م ستا بچی در کومه تاله به ستا بچی در کومه د دې وجې نه چې سهار مونځ وکئ که نه د سهار مونځ وکئ نو سهار مانځه پسې وروستو دا وظیفه کوئ
وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یاد رکھنا وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. د سحر په مانځه پسې دا وظیفه دیرش پیری کوي، 23 بار دیرش پیری. د دې آیت مبارکه مطلب داره زه خپل کارونه په الله سپارم. وافوض امری الی الله، خپل کارونه الله ته سپارم. ان الله بصیر بالعباد، الله په خپل بندگانو باندې ډیر خلیدونکی دی. نو تا چې خپل ټول کارونه الله ته حواله کړل، الله به دې کارونه ودانی کو آبادی به ورانی به کو آبادی به الله به درله کارونه آبادی ورانی درله نه ښه. نو سحر مانځه پسې دا وظیفه دیرش پیری کوئ، انشاءالله په ورځ کې به یو کارو وران نه وي، ټول کارونه به دې سم وي. نو خپل کارونه چې دی په الله وسپارل، لکه څنګه چې هغه وایي ما خپل کار په الله باندې سپارلی دی.